بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومنس کی سو سیزونه مکروه نه دي سحر د دې خبره بیانو چې دومره سیزونه په منس کې مکروه دي اوس چې کم سیزونه په منس کې مکروه نه دي نو هغه سور لستی علما وایي سور لس سیزونه داسې دي یو مسکون کې هغه په مسکو کې نو مونږ مکروه کېږي نه پہلا نمبر ملا تړل خپل ملا مضبوط او تړي نو دا مکروه نه دي بلکې دا سنت دي د نبی له صلوات و سلام عادت مبارک دا چې کله رمضان المبارک راغی نو لنگ مبارک بے مضبوط کا فقہاوی کچا یو قبا چولی جبا او پمیس کی تڑلی نئی نو دا مکروح دے نملا تڑل پمس کے دا مکروح ندی بلکہ دا اللہ پاک عبادت تا بڑی راخ کل دی چا خدا زستا عبادت تا مضبوط ادرے دا دویم نمبر ترخ کی یا غاړه کی چا سره توره ده اوس زمانہ کې ټوبک دی او تماچی دی چې تا مصروفه کوي نه په منس کې او په خپل سمی باندې آغا ستا بدن پورې نښتې دي یا د املا پورې تماچه تړلې ده یا د اوږو کې اچولې ده خو تا مصروفه کوي نه چې تیا خوا دې خوا کې نو دې سره مز مکروه کېږي نه دریم نمبر مز کې او مخې ته د قرآن کریم پروت دی قرآن کریم دې مخې ته پروت دی نو په دې سره مز مکروه کېږي نه دال چې وې نه او کوي نو پخلی وی نو مز فاسدیگی او که پزړه کې وی نو مز مکروه کی اسی مز کې او سجده لګي او مخ ته د قران کریم پروتي نو خیر دې پدې سړې نو ګناګاری ما مکروه نه دي سلورم نمبر یو مسلمان مز کې او مخ ته تور زولند ده ټوپک زولند ده تماچه زولند ده دے اغی تا سجدہ لگائی نو دا مکروہ ندی پینزم نمبر یو کس موس کا یو داغا مخی تبل کس ناس تے خبری کئی نو دا مکروہ ندی مثال پتور مخ کے سم کے سڑے ناس تے چا سر خبری کئی او بل سڑے اغا پس رستو والار دے او موس کئی نو دا موس کون کی دا پارا مکروہ ندی شپږم نمبر شمع لګېدلې ده او مونځ کې او ستا د سجدې دا ځای د شمع ته برابر راځي نو دا مکروه نه دي اووم نمبر ډیوه لګېدلې ده ډیوه لګېدلې ده او ته مونځ کې ستا مخې ته ډیوه پرته ده نو په دې سره مونځ نه مکروه کېږي اصل کې د شمع او د ډیوی چا عبادت نه دی کړی او د نغری او د اور عبادت شوه دی نو ځکه هغه مکروه دي اتم نمبر سړی په داسې بستر باندې مسکای چې پاغه واړه واړه تصویرونه دي خدا تصویر د زید سجدی ته ناراضي پوته راضی یا ګوډو ته راضی دا مکروه نه ده ځکه تابع د پاس خپې خېدي
تصویر بی عزتی دی کړی دا یا دې ور باندې ګوډي ایښي دي نو تا خو د هغې بې عزتي وکړه نو دا مکروه نه دی. لیکن عام علما جمهور محققین وایي چې دا مکروه دي ځکه مسلمانان چې په کم څیز باندې مونځ کوي نو هغې ته د عزت په نظر ګوري په نسبت د هغه څیز چې په هغې مونځ نه کوي. لکه مونږ او تاسو چې په کم څیز مونځ کوو هغه زمونږ او ستاسو په نظر کې د عظمت والا دی دا هغه څیز نه چې په هغې مونځ نه کوو نو چې په جانماز تصویر وي نو بیا مکروه دی. یو زمونږ او ستاسو خیالي تصویرونه دي. یو زمانه کې مسله راوتې وه چې جوماتونو کې درۍ دی او په هغې د نبي علیه صلات وسلام نوم مبارک دی نوې درۍ وي او روغ او خلکو باندې سوری کړي وی دې کې د حضور نوم دی دا دروغو هغه ګلو ما په خپله لیدله دا چې تاسو یو څیز ته وګورئ نو په خپله به تصویر جوړېږي او د څه شي نوم به جوړېږي. دا ستاسو درۍ مخې ته پرته ده دا بالکل الله غوندې ښکاري نو دا د الله نوم دی. داسې چې څه څیز ته وګورئ داسې دی مخامخ کاڼي ته لږ داسې نظر واچوئ د دې نه به درته یو شکل جوړ شي نو یو داسې وهمي صورت ته قوت واهمه انسان باندې غالب شي نو هر څه ته چې ګوري نو هغه ورته تصویر ښکاري. زه په خپله یو شپه تلمه ماخوستن ناوخته تیاره وه او مخې ته یو ونه راله هغه داسې خوځېده ما وی څوک ناست دی ما وی یا خدایه که واپس ته ځې رامنډه نه کي در پسې او که ورځې ودې نه خوري چې ور نږدې شوم هغه ونه وه نو دې ته وایي خیالي تصویرونه نو دا خو جدا خبره ده دا د دې کپنیانو خپل منځونو کې یو بل سره ورانه اوار سړی مسلمانانو ته شکونه اچوي وګوره دا چل دی وګوره دا چل دی دا ټول گپ شپ دی پکه ککولی لیکلي دي لا محمد ولا مکته دا ځان نه لګیا دي دا چې کم څیز ته ګوري نو دا شی ته جوړېږي نو دا خوشې خبرې دي او یو صحیح تصویر دی نو صحیح تصویر حق ادا ده چې په مصلی نو هغې باندې مونځ مه کوئ ځکه د مسلمانانو په نظر کې کم څیز باندې چې مونځ کوي هغه د عظمت والی دا هغه څیز نه چې په هغې باندې مونځ نه کوي نو دماغونه هم لږ لږ کار الی دې کافرانو مونږ او تاسو باندې لوبې وکړې قسما قسم لوبې را باندې وکړې کله را باندې یو نخره کوي او کله بله او کله بله نو د خپلو دماغونه هم کار الی. نهم نمبر په مونځ کې مار او لړم مړ کول دا مکروه نه دي. علما وایي مونځ کوونکي دپاره په مونځ کې اووه څیزونه مړ کول روا دي. په مونځ ودرېدي نو اووه څیزونه مړ کولی شي. یو ته مار وایي دویم ته لړم وایي دریم ته کربوړی وایي څلورم ته مچۍ وایي پنځم ته کونی وایي د دې څاروو په دې پتونانو کې نښتی شپږم ته ورږه وایي اوم ته سپږه وایي. دا اووه څیزونه مونځ کوونکی په مونځ کې مړ کولی شي خو چې کله ورته ضرر رسوي ښه او که ضرر یې نه رسو نو بیا خیر دی. خو مار کې یو خبره یاد ساتئ چې سپین مار به نه وجنئ. تاسو ته مې که یاد شي درته دا مسله کړې وه خو لږ وخت پکې شوی دی. سپین مار چې دی نو دا پیری دا حضور په دور کې یو صحابي په کور کې مار راوتی او نو وی وجه نو چې وی وجه نو د هغه نه سر اخوا پرېوتېده نو رسول الله مبارک ته چا قصه وکړه وی صاحب مار یې ووجه نو د ده نه سر اخوا پرېوتېده حضور ورته وفرمیل دا پیریو نو حدیث کې راغلی دی سپین مار مه وجنئ دا اکثر پیری کم مار چې سپین وي او نیغ رواني نو دا پیری. نو علما وایي چې داسې مار ووینئ که په لاره کې او که په کور کې
نو داسې به ورته وی چې د پیغمبرانو علیهم السلام د وعدې موافق د مسلمانانو د ضرر نزا نو کروان شو ډېره ښه ده کروان نه شو ته روان شه خو څه به ورته نه وی او یو ځای کې دا راغلي چې په کور کې سپین مار دی ولیدو نو دا به ورته وی چې د حضرت نوح علیه السلام د وعدې موافق زما د کور نزا نو بیا به ستا د کور نزي نو سپین مار چې کور کې وي نو وجنه یې ما دا اکثر پیری ښه حضور د دې نه منع کړې ده نور په مونځ کې چې مار دی ولید او تپې شو چې ما ته ضرر رسوي نو دا وجلې مکروه نه دي اگر که چې مار وجنې نو کله کله داسې چې زی به سپلو زی ته سپلی برالی نو ستا مخ به د قبلې نه اوړي کله کله په یو ګزار نه مړ کېږي ډېر ګزارونه به ورکې نو که ډېر ګزارونو کوتک او ټوپک ته د ضرورت راغی نو په دې ستا مونځ خرابېږي نه مار ووجنه او بیا مونځ کوه ځکه ستا په مونځ کې به فرق راځي خو افضله دا ده ښه چې مار دې ولید او تا ته پته ولګېدله چې دا پلته نه مړ کېږي دا په سوک نه مړ کېږي خوا ته نږدې کوتک شتې نه دا به کور ته ځم ټوپک به راوړم یا به کاڼی او کودالۍ او چارۍ به راوړم نو بیا داسې چلو که مونځ مات کا مار مړ که او د سر نه شروع که مونځ بیا افضله دا ده خلک به درپسې بیا خاندي دا څنګه مونځ کوي دی کور ته لاغو ټوپک یې راوړو کوتک مار یې ووجنه اوس بیا ولاړ دی په مونځ نو بیا افضله دا ده لسم نمبر خپل جامې د خپل بدن نه جدا کول چې کله رکوع ته ځي ته ویسه نه بدن لمن به راپسې ونښلي نو د ځان نه لرې کول دا مکروه نه دي ښه او خصوصا امام دپاره جایز دی یو لسم نمبر سجده دې وکړه او ستا تندی په خاورو ګنده شو یا په ګیا باندې او د مونځ نه فارغ شوې نو دا لرې کول بیا مکروه نه دي او ویلي مو ورته مونځ کې دننه بیا مکروه دي مونځ نه چې فارغ شه بیا مکروه نه دي دا مسله علما ځکه کوي چې هلته قرآن کریم کې یو آیت راغلی الله فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود زما د نیکانو بندگانو دی مخونو کې نښې جوړېږي د سجدې د وجه نه نو په هغې کې علما 14 اقواله وایي نو یو قول پکې دا دی چې مؤمن سړی سجده ولګوي په ځمکه نو دا تندی په دې ځمکه په دې خاورو سپېره شي نو دا دومره ښایسته ښکاري چې الله پاک کې صفت کوي نو څوک ته دا مسله وانلي چې اوس به تندی صفا کومه نه نو که صفا دی که نو مکروه نه دی ولې الله پاک ته مزه ورکړې ده تاسو چې سجده ولګئ که نه منځو کې او تندی سپېره شي تاسو تندي ته وګورئ دومره ښایسته ښکاري حالان کې هغه خاورې وي خو د دنیا د میک اپ او د رنګونو نه ښایسته ښکاري د دین دومره برکت دی یو لسم نمبر په مونځ کې ولاړ او د سترګو په ګوټونو داسې داسې ګوري نو خیر دی مکروه نه دي خو پرېښودل یې افضل دي رسول الله مبارک به چې مونځ کو نو وروستو مقتدیانو ته به یې د سترګو په دې ګوټونو کې کتل ای کې خپل اسرار او خپل رمز دی هغه طرف ته نه ځم بهرحال دا جایز دي مکروه نه دي نو که سړی د سترګو په ګوټونو باندې ګوري خو افضل ترک دی ښه افضل دا ده چې نه ګوري دیارلسم نمبر په کارپېټو او په قالینو او په جانمازونو باندې مونځ کول دا مکروه نه دي افضل دا ده چې په ځمکه سړی سجده ولګوي یا په هغه څیز باندې چې کم ځمکه نه راوځي لکه ګیا شوه نو افضله خو په هغې ده خو زمونږ او ستاسو دور کې
خسته جانمازونه دي او قالین دي او کارپټ دي نو پدې مکروه نه ده چې موس پکې افضل ادا په خوره او کنه نو پدې موس کی خدا ال چې ستا تندې برداشت کوي ښا بعض داسې پسته بستر وي ته تندې زور ورکې نو هغه نور وخت سي نو بیا په مکروه ده چې نه تندې دی ودريږي نو بیا خیر ده سور لسم نمبر یو صورت تکرار اول په 2 رکعاتونو د نفلو کې فرضو کې دا مسله ده چې یو رکعت کې به یو صورت وي بل رکعت کې به بل صورت او نفلو کې بیا روا دي ښا که یو صورت دواړو رکعاتونو کې وي نو سم مسله نه ده بیا مکروه نه دي او په فرضو کې دا مکروه دي نو دا سوال سيزونه مونږ کې مکروه نه دي کدا د چا نه وشنو خیر ده خود دې پرې خودلم ګوري افضل دي خبره دا ده چې د شک او د شوبې نه پاک منځو کې او کدا د چا نه وشنو دا مکروه نه دي درود شریف و اللهم صل علی سیدنا